بسم الله الرحمن الرحيم. چونکه نه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک سیرت ورځ د دې پر خبره رسیدلی و چې اخنس درې سو خپل کسان د میدان د جنگ نه واپس کړه او ابو جهل علیه اللعنت میدان لراغي بني زهره او بزګه د اخنس ډیره شکریا ادا کوله چې تاسو مو سره ډیر اوچت احسان کړو چې بچ دی ګرو. رسول الله خپل ملګری راجمه کړو ویل چې زموږ خو اراده د قافله ولیکن خبره په جنگ باندې بدل شو. کشرانو ملګرو دا مشوره ورکړه چې زو جنگ نه کوي، لیکن ابوبکر رضی الله عنه خبره وکړه، عمر سے وکړه، مقداد سے وکړه او سعد سے وکړه. د الله نبی ویل چې سیرو یو حرکت کوي او بل خوشاله شي، بل کوم ځای نه شي دوی به کې وجلېږي هغه وسمه الله خو دل چې بل قضا کې ابو جهل مرداري کې دل ترابل او دل ترابل منځ کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دی باندې چې سره مخامخ سره د ملګرو سم مذاکرات پر مابین کې وشو چې رسول الله ملګرو ته ته پوښتنه کوي چې قریش فوج کم ځای کې دی، یو معلومات نشته. دین اور سره رسول الله باندې غفار باندې ورته ردو یو دوه قومونو سره ملاقات شو، دینه مخ واړو بنو النار او بنو حراق. به رسول الله خپل ملګری برابر کړو ما خام دو ابو بکر سره لاړو رسول دشمن تعقیب کې یو شیخ العرب سره ملاقات شو. دا چې کله بیره د شپې زبیر صاحب علي صاحب سعد صاحب دی ولېګل غوي او دغه دین درې ونیول. دین اور سره رسول الله ملګرو تشکیل وکي خباب بن المنذر به دغه تشکیل برابر کې چې یو کویله بزان ورسو نور ټول وچ کو ترڅو چې دشمنان زمو خپل راځي نو ایسه دا وګیر شي. د رسول الله لپاره عریش جوړ کې شته ابلیس وسوسه ملګرو راوچو اسمه الله بارونه وکړه او اسود یا ابو الاسود ابن عبد الاسد حمزه رضی الله عنه چې شو غي وجلو دغه نه به ورسو عتبه او شیبه ولید حمزه رضی الله علی سیب او عبیدان الحارث د دې مقابله له ابو جهل تعرض راغی سوال مجاهدین شهیدان شو. جبريل د بیرال رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا زر مجاهدین فوجین راوست. په دې منځ کې یو خبر دا شو چې نن ورسره تعلق لري. رسول الله چې کله میدان د جنگ راتلو نو حرة الوبره د یوزیو دې ځای چې کله راور شي د یو قوي فالوان چې په عربو کې ډېر لوی فالوانو دا په دې ځای کې ولاړو. صحابه په خپل ځای کې خوشاله شوې ویل کدا ملګری کدا کافر زموږ سره بلې سب کې ودرېد نو به موږ ابو جهل باندې غالب شو. د الله نبی ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې برخه اخلم زم ایمان دراوړې ویني فرجه وافش دیم ځل به طلب کوي وسه سره په دې ځای کې برخه اخلم او زم د الله نبی دې طلب کوي چې ایمان دراوړې کنه ویني فرجه وافش دریم کړه چې کله مخامخ شنه ورته وي چې ایمان دراوړې کنه او ایمان دراوړې دی اشهد الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله محمد الله بندري عليه السلام او حقدار د بندګۍ رب العالمین دی وی راځه. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په وفاسوالي کې اشاره ودیله سره دین چې رسول الله صلی ضرورت لري نه اخلي د ملګرو تربيت معنا چې کافر انسان مسلمانانو سره بجنګ کې شریکي د دشمن په مقابل کې کېدی شي او کنه. بعض علماء ویني چې کې څو کې دي چې پاتې شرطونه باندې غدا چې د جنگ جلب د مجاهدینو سره یو د کافر انسان د قوي رأی یو په هغه به اعتماد او دا عبد الله بن ورقه نه پیدا خسوا په اوحد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهودونو اسلحه واخصې دشمن مقابله لپاره دیتونه او قرضونه. دمته دا خبره معلومه شو چې انسان څنګه د نبی ایمان ولا ولني چې په اسلام کې را داخل شونه بس دغه ایمان د الله په نسبت قبول دی میدان د جنگ له بیول پکاره دی سره تربیت نه. ذکر رسول الله په جنگ کو د ملګرو تربیت بنکو سفر بمو د ملګرو تربیت بمو. عمر رضی الله په عمان کې شکل دا وی غلبه او فتح رااله نو هغه کسانو ایمان راوړ متصل سبب دفترو کې داخل کړل ځکه ایمان او اسلام سره داخل شونه بس خبره جوړه شو. د دین ورسره دوه مسله کې دا شو حذیفه ابن یمان او دا غبل حسین سواد سره دا دوړه د مکینه را روان شو ویل چې محمد رسول الله په تایید کې مودریګو رزوبه را روان ولیکن ګرځنه ودا ټول لاره ابو جهل باندې کړی وي ځکه پویږي چې اوس په دې ځای کې زمونږ جنگ کیږي نو سرحدات ټینګ ساتلی ودوي چې نه د دوی نه څوک بار لاړ شي او نور در بار نه کومک راشي. او دشمن د اسلام کې دا عادت دی چې هغه کله به یوځای باندې برید کوي او عملیات کوي نو دغه نه مخکې ټول سوچ کوي چې لکه داخله په کوم طرف راځي او په کوم طرف نه راځي، اختصار کوم څه نه جوړیږي او کوم څه نه جوړیږي، څوک تعلق کې دی او څوک نه دی، هغه ټول خالي سلا کې دی، غوي درک او مدرک معلوم کې دغه نه ورسې به اقدام وکړي. د دنیا په امور خو به لو پیږي نه بجل ورته ویل حذیفه ابن یمان له چرته رواني او د پلار ویل مدینه له وی رسول الله تعالی دغه منځ وینا او رشم دی مدینه راتل ځکه انت د الله نبی یو قسم ته
توریه وکړه او الحرب خدعه جنگ دوکره بده کې تکتیک نه کار اخلي کړه په یو ترتیب کله ببل د څه دروغ به جایز دي انساني وي لو چې دا واخصو به تاسو به رسول الله په تایید کې ودرېږي نه وینا ورشته دی او وګوره کبه سیران شو غیر شنو به سزا درکې دي شي کنه بالکل صحیح ده خوش کړه وځي کله چې رسول الله خو حذیفه ابن یمان دا غفلار ورغلی یو مخ یا رسول الله د کافر سره د څه لوزو کې چې دي خلکو سره بری جنگ کې برخه نه اخلو څنګه تعرض الله شو کله نو شو الله نبی ویل نه بځي وېزګه دا کافرین دي لیکن تاسو سره لوز کړی دی دې بارے کې څنګه الله پوښتنه کوي نو لوز به ادمات نشي پیغمبر علیه الصلاه والسلام سخت ضرورت لري دوا اسونه دی واته توري دی درې سو دلس مجاهدین دي چې باندې تقریبا 2 شپږه په تعداد باندې مهاجر دي یو شپه د پندازه باندې اوسین دي یو سل اوی خزرجین دي یو ماشوم لم سره ضرورت لري په میدان د جنگ کې نو به دي کسان نو ولی رسول الله دا خبره وکړه چې نه بس زموږ تربیته وکړي چې ګور الله زم کله وکي په دې باندې بیا وفا کوي پابندي زموږ الله دې باندې ته پوښت کوي نتیجه ته درو وتله کستا سره کافر شرط د شلوش کړو چې بالکل په ټول عمر کې جهاد کې به برخه نه اخلو بالکل د مسلمانانو تایید بنه کوي به د غیر اعتبار نشته لیکن چې وخت د پر شرط بند را بند کړی د ملګرو تربیت به په دې چې د کافر سره سره په لوز باندې وفا کوي نو د مؤمن سره خو به په طریقې او لا دا اوس بیره خبره ده چې موږ تاسو ځان لوي مسلمانان یو سودام چې سره کړی به تور مثال شل لک او باقي کې ولزر یا 50 سره څنګه لزه تیرا کې ایسا ول لوزمات ته قران له او تا دا کارو کې تاغه وکي د زموږ د ایمان ضعف دی دلیل پیدا لري معاویه رضی الله هغه د ایتالیا ول انګریزانو سره وخت دزبندي کړي و کله چې هغه وخت پوره کېدونه د خپل مجاهدین بالکل ورسره سرحد دی خو له ملګرو ویری قومندانانو لا چې کله صبر دزبندي ختم شو متصل بده باندې حمله کوي نسبه عبد الله ابن عباس بن ابي بن صحابي هغه ورته یا معاویه دا خو دوکره رسول الله موږ دې کار نه کړی موږ دې شي تیار نه یو دشمن هم دې چې کړه دزبندي ماته شونه د بیرغي اعلان او شرنج ورکه چې زموږه مقابله و بدقه ډګر باندې راځه بیرته معاویه سره خپل مجاهدین له ورس کړه دریمه مسله به دا وشو چې رسول الله دعاګانې وکړي الله زما ملګری کامیاب کو دا ضعفا مجاهدین دې کومک ته وکړه ابو جهل هم دعاګانې وکړي قران کې الله نه نقل کړی هغه دا دعا مسله یو دعا ابو جهل دا وکړه وی ویل یا الله څوک چې سره رحمت قطه کوي هغه برباد کا دویم څوک چې زموږ د علاقې نه نوې خبر راوړي هغه ته برباد کو دریم چې به د ټولو جماعتونو کې کم جماعت تعالی ډیر محترم او محبوب ایسه هغه کامیاب کا الله تعالی یې خدمت رد وکړي اته به دعا رسول الله دعاګانې وکړه الله چې دا ولک مجاهدین دي او کمزوري مجاهدین د اهل توحید کړه دي کومک دي چرته ونه کې نو به شرط مستبندګي سوګونی کی او به رسول الله دعا څلورمه مسله دا وشو چې ابو جهل خپل استخبارات ولېګل عمر ابن وهب باندې وسړیو ویتل ارشد محمد رسول الله ابو جهل وګوره مجاهدین وګوره چې دا په څومره تعداد کې دي څومره اندازه کې چې عمر او ځان برابر اې دی وجه نسمه شوسو مشران دا وی کې شرطه دشمن دي ارقم تینو قوي مسله برابرې هغه چې کله لاړو داخله کې معلوم کړو د شي معلومه کړه تقریبا 300 مجاهدین دي ډیرو خیر سړیا مو دا وی اسنه چې رسول الله 300 موږ خو دلی نور په دې کم ته کې شاله چې د غری کړي نه کې جنگ جوړ شي نو بیا باغوي میدان لرو زی سم موږ تاسو نشکی شیخ کسان د علاقه ټولې وکړي هیڅ په نظر ونراله نو د معلومه کړه چې د 300 د شیخ مجاهدین دی اورال ابو جهل لوي ویلي وی دا 300 کسان دي وی شیخ دی وکړه وی او وی څه بدرک معلومات ونه شوي نه خو ورته یو خبره واوره هغه وسو د عمر ابن وهب ورته ویلي وی قسم په الله د مجاهدینو د وکان شما کله کته د مدینې نه مرګ په شاره وړو وی دا څه مطلب ابو جهل ورته څو پوینه شما وی دا کسان کم دي او قانون دره چې کله کم کسان په یوځای کې گیر راشي تر څو پورې ځان وژنې ګورې غیزنه وژنې ځان وسړې وژنې به ختم نه پریږي او که په من کې 300 کسان وژنې ګورې دم څنګه لپاره تاوان دي او دا حقیقت دی چې کله زموږ مجاهدین په یوځای کې غیر راغله او پوښتنه چې موږ د وته مسله نه برابرېږي نه ځان ټوټه کې ختم به پریږي نه دا خبره ابو جهل وکړه موږ له بګی دا نتیجه معلومه شو چې کله کم مجاهدین په یوځای کې غیر راغله اسنه چې ګوره تسلیمي ورکه اس دنیا هم خراب شي او آخرت هم خراب شي بیره پریږي دشمن شرطه زوړندې دي او هغه چې دشمن ډیر ایریږي چې هغه کم کسانی خو هغه د مرګ اخیستي او مرګ بشګری شي دا معلومه کې چې په یوځای کې بزرها او قواوی ورته هر قسمه امکانات خو چې شپک کسان ورته مخامخ شول یو کسان مخامخ شول هغه د څه فیصله وکړي چې موږ مرګ او دې نه به وتل نشته به دې کسانو زور ګوره دې مسله زور ګوره د امکانات ولا زور ګوره چې دوی چې کم ځای لوي دا خبره ورته وکړه چې دا مسله وشو رسول الله خپل ملګری برابر کړ تشکیل جوړ شو کسان برابر ول یو صحابي شاغد سواد ابن عزيب نامه باندې امیدو هغه په دې سب کې خپل سینې سے بارش سره و نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره غشو په دې سینې کې چې بوکس دي شو ول ورته شو ورسته شه قطار برابر کا شکل اول ناغول یا رسول الله زغفر ډیر درمن کړم زدي والم
او زه سره قصاص اخلم د الله نبی ورته بالکل سي راځه وې زبر نه قصاص اخلم خو بده شرط باندې جسمه قمیص نو سم لوبغاړي و صحابه د خلکو چې هغه مرګ سي ګرځیدا لکه پهلوانان چې میدان لري ارچ ورته برابر کړی و وې زما قمیص نو رسول الله ورته خپل قمیص بار کې وراش شکل پیغمبر علیه السلام د صحابه له غاړه خلاص کړو هغه ته غاړه تاو کړه او ایسته په دې سینه باندې خپل نو خوشی کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل ما ځای سوادا ولی ورسره غو خلال ورته ویل چې رسول الله اخري لمحات دي او زمون یقین دي چې زمون مجاهدین ملګری کم دي مونږ شهیدان کیګو یا به زخمین کیګو یا به شیرین کیګو خو زما ارمان داو چې په دې اخر وخت کې زما بدن د محمد رسول الله بدن سره ټچ د دې نه مال لذت او خوان معلوم شو د دې وجه نه زستانه انتقام ناخلم خو لیکن دغه ارمان دي ځکه د مجاهدین چې پویګ نور من ګیریګو او د یو بل نظم د جدایي مسله راځي او قیامت کې به ملاقات کې دا ډېر یو بل شي خپم شي پریشان شي ظاهري رسول الله وبل صحابین د قشواله وبې تشي کې او صدر رضی الله په وبل ځای کې هغه ورته ویل یا رسول الله زه خو دی ولم سنه قصاص اخلم راځه وې به کوم ځای والے به پتشي والے ما غوې راځي قصاص والے رسول الله تشه ورخاره کې نشته هغه خپل کې محبت د وجنه رسول الله چې کله مرزه مفات کوي په دې منبر باندې کینو سو ویل چې ګورچا ما سره کوم قصاص ګور اسمنه بدلا والے اصل چې باقي دنیا کې بیان شم درکوي او دا سره مال ډېر محترمي په دې ما واقع کې یوسف دې موږ معلومي شو یو دا چې د محمد رسول الله د خپل ملګرو سره څومره مینه و او د رسول الله د ملګرو د رسول الله سره څومره مینه و په میدان د جنگ کې د یو بل نظریه او فداین کېږي دویم ته دا خبره معلومه شو چې رسول الله ملګری څومره بهادر خلک دي په دې وخت کې چې ملګری کم امکانات کم خلک یریږي شي الله وځي وځي وځو تکتما او دې بالکل او شله خراب نه ده نه مرعوب کیږي او نه متاثر کیږي او نه شرط قرباني را پرځي دریم ته دا خبره معلومه شو چې د سي قربانیان چې هغه د خپل قومندان سره امیر سره دومره مینه او جذبه لري نو څم خیال له د دشمن سره کله مخامخ شي کوم گزار وکي څلورم ته دا خبره معلومه شو چې ګور رسول الله امیر المؤمنین دی لیکن د قصاص مسله چې کله برابرۍ کې خپل ځان مخامخ کوي په یو ځای کې قومندان دی دغه ساو شو د شي بنو چې لکه قومندان سبم ز پلانې سبم چې غلطي در وشو نو مجاهدین لزان تسلیم کا وای چې زمانه غلطي شوی ده رسول الله ګور خپل ځان پیش کړي پنځم ته دا خبره معلومه شو چې د باج ملګرو اندامونه لکه سینا څه مطلب اړخه تشي یا سر یا تندې چې خپل کې سمانعات بني دلیل پیداري محمد رسول الله د عثمان ابن مزون تندې خپل کې ابو بکر رضی الله عنه رسول الله تندې خپل کې عائشه بشي واغې د رسول الله د اثر مبارک خپل کړو او عبد الله ابن عمر هغه رسول الله د لاسونه خپل کړو مشه کړو ابو عبیده بن جراح چې د مجاهدینو قومندان به بل شي کیفیت به راغی چې د پټګي ګډ ور تړلو او لکه قصاب ودا پیشکوځي تیز زنګیدره د عمر ابن الخطاب خو راغی لاسونه مبارک ورته خپل کړو ته شي د خپل کېږي د چا لکه څنګه چې وسر رضی الله خپل کړو خلاصونه کې درې شرطونه علماء ذکر کړی یو دا چې انحناب بکني معنا سر کته کول دویم عادت مستمره به دې سړی نه جوړي چې هر وخت دا خپل کې لکه حجر اسود او دریم دا چې مصافحه به سړی پرې نه دي په کول دا جایز کې ناروا مچ کول دا باز انسان د خلکو په پریوزي حدیث مشکات کې مرجو مشنګ چې وفد راغلی رسول الله د په خپل کړی وي یو قول علماء دا ذکر کړی دی چې هغه عمل د کفارو نو اغل اعتبار شته نه دویم کدا جایز مشه بدی شرط باندې سړی په انحناء ونه کې معنا سر کته نه کې او تبان چې شک په کولای سړی خته کېږي دریم به بدی روایت کې زنانه د ام ابان او اهل علم فرمایي چې هغه مجهوله ده نو لہذا لسنه خپلول جایز او په خپلول ناروا بلته دا خبره معلومه شو چې انسان میدان د جنگ لږه اسلحه وړي خو ورته ځان سره په دعا میوځي کوي ایواز په عمل کار نه کوي ایواز په دعا بل مسله به دا شو چې کله میدان د جنگ مخامخ شول ابو جهل د رسول الله قواوي نو د حارث ابن هشام په لاس کې د شیطان لاس او سراقه ابن مالک په شکل باندې یو بل رسول الله سور کړو خو کله چې جبرئیل علیه السلام په اسبانه سورو د میدان لره داخل شو نو ابلیس ورو زده لاس خوشی او دا د بنو بکر د قومندان په صفت باندې راغلی ابو جهل دا ویل چې د رسول الله د کده منځ کې مونږ ګیر شو شاخه داخله په مونږ تعرض ونه کې په منځ کې مګیر نه کی لکه د دوا پلونو د جنت په مابین کې براګیر شنو ماتره مات بش ابلیس راغی وی ویل چې زره بنو بکر قومندان مو بالکل صاف سره ما جوړه ده د عربو مخکې سره دښمنی و په دې طریقه باندې چې دا یو کس وجلو به قریشي په علاقه باندې ته وسوانو هغه غوي وجلو قریش به عملیات وکړي دا غوي وسواني وجلو دا غي سره راړو په بیت الله کې ایست سوړن نه ابلیس ته خاطر جمع وشي زستا شمالګریم لا سو خوش کینو حارث ابن هشام ورته چرته روانه وي ان ارى ما لا ترون ذا اقسم تاسو نه ویني ان اخاف الله زد الله نه یریګم تبعیه ولا ویلا سټک ورکې چې په درې باندې ور ودانګل اې دینه معلومه شو چې کله کله شیطان انسان له انسان په صفات راتلی شي لکه رسول الله فرمای قیامت لنیږي به خلک پیدا شي د ځانه باندې خبرې کوي نو خلک بده شي وای چې راغه مولوی سي موږ په شکل پیژنو خو په نوم نه پیژنو او حالکه رسول الله فرمای دا شیطان دی دویمه شیخ عبد القادر جیلانی به ځکه کې مونږ کولو
یو کوټه کې ابلیس دومره رڼا راوړل چې دا ټوله کوټه رسې منوره کړه ورته ویل زه ستاره به متنور اخر انتها رسیدلې بندګۍ لري ضرورت نشته هغه ته زما رب نه ته دښمنی ابلیس رب العالمین مراد شي ویل چې ته رب العالمین بندګۍ کوي تر مرګ پورې دا څه خبره ده چې رسول الله بندګۍ کوي زه نه کوم ته شیطان وي ګوره په خپل علم سمانه ته بچ شوی هغه زه پر خپل علم سانه بچ شوی نه زه د الله په فضل باندې سانه بچ شوی ځکه په دې کې دوکا کول چې ګوره ته عالم یو تدا یو تدا د عالم به عالم شیطانی بل مسله کې دا شو چې کله میدان د جنگ لتلن رسول الله دلته ملګرو له ترغیب ورګه ترغیب دا معنا توجه سړی باید څنګه لزان سره د شو عالم مجاهد بوجي چې څنګه سره عملیات شروع کیږي او تعرض او برید د دین نیمه ګنټه مخکې د مجاهدین لا د قرآن او سنت بیان شي چې جنت تشکری وشي را جذبه کی شي وی ویل قوموا الى الجنه اي خلکو هغه جنت له وچت شي چې هغه پلنواله دومره دی لکه د اسمکو اسمانونو په اندازه د شي می ویل لري او د شي حوري پکې دی او دا څلور چې بدونه چې بچا کې پیدا شو دا شهید شدا په ډارک جنت لشي یو صفت پکې دا صابرن چې دا صبر نه کی دویم صفت رسول الله فرمای محتسبا فدینت بدا جنگي چې الله مال اجر راکړي دریم صفت پکې دا چې مقبلا مخامخ به جنگي ورسته برازینا څلورم غیر مدبر یو صحابي او عمر ابن حمام هغه په دې ځکه نه سوې ویلې بخن واه رسول الله ورته لماذا قلت بخن ولې دا خبره وکړه وی قسم په الله چې د جنت در اسما ډیر امید پیدا کیږي زو وردانګو اې د سره تو شدانو په دې کې څو کجوري وغیرہ واخه چې ایستي وغورځولې چې دا درې څلور کجوري خورما په دې باندې ډیر وخت لګيږي بس دا تر پرې شو په دشمن وساملیت جنگ شروع کړو ایسه شي یو بل صحابي هغه په دې کې عوف ابن عمرو بن الحارث پیغمبر علیه السلام له یا رسول الله سنن رب العالمین خندوما الله رب عزت خپل بندگانو له خان شپږ زینو کې یو په هغه ځکه چې سړی اول سب لمنډه راغلی الله خان کم چې داغه د شان مناسبه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا رب العالمین صفات دغه د شان به موږ برابر منو دویم چې کله انسان ډیر ملګری په لار روان یو سړی سوال وکړي چې د الله په نامه سره کوي هیڅ څه شي ورنه کې یو ملګری ځان باندې کې شهر والی ورته واری کې چې دا الله لپاره واله دریم چې کله سړی سوالې باندې کینې به تبسم وکي لکه دا سوالې په آداب کې برش څلورم زنانه ودی خاون په وبشبنم کې چې تاجود له اوچته شواغه په غوسه وکي پنځم سړی ودره خزور باندې وبشبنم او شپږم چې ټول قوم غلې ناس قیام نه کړي او مجاهدین قیام وکي د دشمن په خلاف باندې دي مجاهدون الله خان یا دا من چې ما سره اسلحه نشته په خالد رب العالمین سره جنگيږم وې دي مجاهد الله خان دی دا صغره ور سره وا صحابه لري کې وې دي وګرځول او خالص لاجه دشمنانو ورمنډه کړو دشمنانی موجل خپل ځان په شهید اې دوی ډېر قوي یقینو علي رضی الله فرمایي رب العالمین دا پرده لري کې عمر را مخامخ شي اسباب ایمان کې به زیاتواله راني شي څه مطلب لکه څنګه چې اوس په الله باندې ایمان دې تقشه مغیزه کې په ایمان دې دومره قوي ایمان یقین په دې راځي چې سړی د توحید عقیده د قشان د الله په مخلوقاتو کې سوچ کوي د یقین والا سره کینی د الله نه دعاګانې غواړي الله عالم غني او د شي عقیده لري چې هر عمل وکم الله مال بدل راکړي اخره مسله دا وشوه سب بندي شو وشوه عبد الرحمن ابن عوف قصه کې وزما په خوا کې دوه مجاهدین ودرې د یو معاذ ابن عمرو ابن جموح او په بل طرف باندې معاویه ابن عفراء دا دوه ورونه دي چې په مور کې شریک دي خو لیکن پلار کې جدا دي وزله خپاشم وزله کې مدار چې په دې طرف باندې یو قوي ملګری اسما ولاړ په دې طرف څخه دا خو جنگ دی جنگ کې څنګه حالات راځي چې اسما کومه کوله کړي وي دوه کشران دي و مال ویل دا یو وګرا نږدې کې چتره کاکا ابو جهل شرط لري پیژنې ومای څه کوي محمد رسول الله د کنځلي کړي دي دا ډېر پای سره نه وژن څنګه غیرتین و وې دی بل مې شغله وکړه کړه مال کاکا ابو جهل پیژنې ما ورته ولې څه کوي رسول الله کنځلي کړي دي و ابو جهل سره زر کسانو خبرې زر کسانو کې ځان له خصوصي ګروپ او ګارد ساتلو د په دې منځ کې ولاړو وېګر شپره د مصالح او یغو د خپل نيزي او توري د شکل کې نیولې وي تا به دا ګمان کو کلغابه لکه یوونه چې هغه ډیر خخونه لري او د حیوان په هغه کې خلنی شوردل نه کولې ورتل التګرانو و ما وي دغه سړی ګوري وي چاو په دې ځین کې لکه سره وړاندېواله او سوال راغی خو دې یو په ورودانګل دی معاص وی په دې خپل باندې چې واله دا پېتی دور لري خطا کړو د شټه کې وکي لکه د خرما اډو کې د کجوري اډو کې چې هغه کله په کور باندې راشي ټکور نو بس اې د دې خوا کې اکرام رسول الله ولاړو دا ابو جهل بشول ایمان نور وړ خو په دې صحابي گزارو صحابي په خپل فرمایي چې په دې لاس ونه وې د لاس می څنګه دوه خو اخر می راواخ شو شاله می غرزو دې وی کرامات نیمه ورځ جنگ کړي دي نیمه ورځ او دا به دغه نه خشویم دی رب العالمین به عثمان رضی الله په وخت کې شهید کی مړ کی وفات شو نور باندې به وشیر الله نه په دیونه و نه په بل مسله جنگیدو به اخر دې لاس تم چې مخفم ور باندې کې کوي ایسه مې رضان نو غرزو دا بل نور میراغه چې سړی ول خوراوي غرزو وې چې کله روغ غرزو عبد الله ابن مسعود په سراغه نو ایسه ابو جهل په سینه باندې کې نسو ورته وی چې اې الله دشمنه الله وشر مولک وینه شر مولک وېدانو څه خبر ده چې الله وشر مولک کو نشر مولک مخمر دې په مرضی مخکې مړه یا ورسته مړ یا وسمړ دومره زديو دوی مرتوی ویل ابو جهل وې په دې شو سینه باندې تناسي ځکه اسما په سینه باندې څوک نه شې شو
خو ما غوښنه چرته کم قوي قسم وشلې یعنی تاسو بل هیڅ نه دی وشلې دا سم وشلې یا دا من تاسو ما غوښنه قومندان چرته وشلې درېمه خبره ورته دا وکړه ابن مسعود د جنگ ټوله په کوم خو روانه ده دومره عینات کافرو ګوره مړ کیږي وشلې کیږي خدا په دې وخت کې مې د خپل فوجانو غم وړي دا جنگ ټوله کوم خلاړه موږ غټله تاسو وغټله هغه اې الله دشمنه د جنگ ټوله په دې لاړه چې محمد رسول الله غالب کې سره د ملګرو تاسو سره د ملګرو الله ذلیل کړی به ویلي وی ارمان چې د زمیداری خځې بچي وشلې نه وي او قومي سړي وشلې محمد صلی الله علیه وسلم وشلې دا ډېر کوي او زما سره سره غوڅ کوي چې په ټولو سرونه کې معلومیږي چې دا دی وی چاړې په سره واخ سوي چې ذبح کې اعلان کی دلیل به دې چې د غټ کافر ذبح کول ولا له سنت د صحابه دي لکه عبد الله بن مسعود چې دا کار وکي پیغمبر علیه الصلاه والسلام له هغه ملګری رااله وی یا رسول الله ابو جهل من قتل کی وی راوړي توري چې توري وکته بالکل دی توري وکته دی بل وکته ته موشلې او د موشلې ابن مسعود ورته رسول الله ماته سر غوڅ کی وی کومه راځي شوي ګورون چې کله وکته دا پر خلکو کې پروت وی ویلې خدای ابو جهل تشکیل مخکې ورکړیو ملګرو له دې شو ویلې وی یاد ساتي دا سراقه ابن مالک ودار محمد ملګری ومنګه تر دې جره اوس نور داوود تکفیر دروغ ویلې شیطان هغه دویم عتبه او شیبه ولی دا چې مخکې مړ شو دوی د جنگ مخکې عملیات وکړو څنګه دا لړ عجلت برباد کړ دریم یو کس وګوره تاسو کې باغوي کې یو کس نه وژني هغه یو کسان چې ورته لاله کې یو کس به څو کسان وژني د محمد ملګری د وکانو پورې وټړي مکیله به راکاږي چې خلکو له معلومه چې جسمه مقابله څنګه نشي کولای دومره بدمعاش سړی مو رسول الله چې کړه دا ول چې په ډګر کې پروت وی ویل الحمدلله ټول صفاتونه د کمال هغه الله له صدقه وعده شواده رښتیا کړ د شي نه ویلې د خپل مټو په طاقت د خپل مټو په مسله دا کار کوي الحمدلله به ونصر عبده د خپل بنده کومه کې وکي او دشمنی ذلیل کې او دا فرعون دا د دې امت فرعون سمانه لکه څنګه چې رسول الله د موسی عليه السلام غوندې شو ابو جهل د فرعون غوندې شو صحابه بنی اسرائیل غوندې شو او د فرعون قبطین دا د شو لکه ابو جهل پوجینا خو رب العالمین هغه برباد کړ د موسی عليه السلام په وخت کې اوسمن په وخت کې دا رب العالمین برباد کړ نو په دې واقع کې اوس فائدې او مسائل فاتح شنو ان شاء الله کچرته ژوندیو نبی برابر چې سمې فرض باندې د نتیجې اعلان شي او څو واقعات مڅ کې نور امراله هغه ان شاء الله به بیان کړی شي رب العالمین د محمد رسول الله تعالی دایمه توسل نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين